عزیزان سید و شهدا د اهل بیت و عاشقان و محبان د مولا امام حسن مجتبی و رسول گرامی قدر شهادت وريزه ده و نن د مولا امام رضا سے منصوبہ شپه ده شهادت مختصر ټیم کې انشاءالله نینه بعد کې چونکې تمام پروګرامات ده او بیا سین زنه ده د پاره ز انشاءالله کوشش کوم اختصار سره څه مطالب واقعا هم د مولا حسن مجتبی علیه افضل الصلاة و سلام عظمت و شان و مقام حواله ست از خدمت کې عرض کم. یقینا ما تاسو د پاره د فخر او د مباهات او د افتخار خبره ده چې اهل بیت او سمتمسک یو یا ولمنه منی ولیده دا څه معمولی ګرانه نه ده، معمولی کور نه ده. هغه سي هستیانی څه قرآن کې پروردگار خپل یی څه اما اجر رسالت ادا کیږي نه مگر دا چې اهل بیت او تمسک او توسل او اهل بیت او مودت در سره وي. مولا امام حسن مجتبی عظمت کی اندیو حدیث کا زوایم اہل سنت کتابوں کی ہم موجود ہے. پیغمبر اکرم یہی من احب الحسن والحسین فقد احبنی ومن ابغضهما فقد ابغضنی. چا حسن مجتبی سره حسین کربلا سره مینه وکړه پیغمبري د سیوای څخه موسی مینه کړی ده. چا حسنین کریمین سره بغض او عداوت وساتلو پیغمبري د سیوای څخه موسی بغض او دشمنی ستلی ده. دنیا والا و حیران یو نن مو د اهل بیت په نامې مجلسونه متمونه جلوسونه زدرې کو خو دنیا والا مسلمانو باندې ډیر باد لګیږي. دوی ته دغه خبرې کې حیران یم چې د پیغمبر د حدیث څه څه کوي چې پیغمبر یې چې چا اهل بیت سره حسن حسین سره بغض او کینه وساتلا اهل بیت ذکر سره حسنین او ذکر سره کینه ستل خود اهل بیت سره کینه ستل دی و دغه جلوسو سره بات کول خود اهل بیت سره بات کول دی. دا بات د سیدی لکه پیغمبر سره کوي، پیغمبر سره دشمنی کوي یو قسم ته دا جنگ د پیغمبر سره. هغه عظیم امام چې کله مولا امام حسن مجتبی 15 رمضان مبارک باندې 3 هجره کې دنیا ته تولد پر نور وشولو، پیغمبر ته د حسن مجتبی خوشخبری ملاو شوله. پیغمبر چې کله کور ته راشي خیغوی کی اذان چپیغوی کی کما نما اسمنی ور باندې حسن مجتبی کېږدی. د خوشاله دومره لوی وخت وی مقام وی چې پیغمبر اکرم حکم وکي چې ټولې مدینه کې چراغان وکوي، ټوله مدینه چراغان کوي، ټوله مدینه چراغان شي. د اول بچای وی د پیغمبر کور کې او دا یو قسم ته یاده وساتوي چراغان کوله د اهل بیت او یاد کې د هغوی خوشحالی کې د سنت رسول دی. دا سنت رسول دی. نن افسوس د مسلمانو باندې څه پیغمبر هغه سنتونه او ته په زړه دي چې کومې ګیرو ولا سنتونه دي، مسواک ولا سنتونه او ته په زړه دي، خو آل محمد حواله سره پیغمبر کوم سنتونه دي هغه یې په ویر کړي دي. دا د آل محمد سنت چې پیغمبر وکړلو. هغه حسن مجتبی تاریخ کتابو کې دغه واقعه موجوده ده چې کله 5 کالو حسن مجتبی پیغمبر مسجد نبوي کې ناست ده. حسن مجتبی د پیغمبر قوت کې د مینه محبت وسکي چار چپیر د اصحاب جرمت ده. اصحاب منځ کې پیغمبر اکرم ناست ده. آمد سامه دروازه د مسجد نبوي خلاصه شوله. یو نورانی بزرگ پیرمرد رانوتلو، ریش سفید کس رانوتلو، سلام وکړو. پیغمبر فورا ته پاسېدو احترامن غوږ یې وسمیلاو که سلام ستړي مست کله وشولو. پیغمبر سره کېناستو. پیغمبر د ورته څنګه راغی، څنګه د زحمت وکړلو. هغه هستی د ورته چې یا رسول الله سوالات مې دي، پښتنې مې دي، ما هغوی سره غلی یم. پیغمبر د ورته پښتنو سره غلی. حسن مجتبی د پیغمبر قوت کې د اشاره ورته وکړله چې ما دغ المسی نه پښتنې وکړه. هغه بلا چون و چرا بغیر د څه اعتراضه حسن مجتبی سره مینه وکړه، قوت کې راواخیستلو. مسجد نبوي یو کنج ته لاړو. وړوکی حسن ورسره دی. پیغمبر اصحابو منځ کې ناست دی. هغه سفید ریش کس هغه سپین ږیری
هغه بچي سره ناست دی، پوښتنې اترې وشوې. واپس چې کله راغو حسن مجتبی پیغمبر ته ویر کړلو، پیغمبر اخکس نه پوښتنه کوي، سوالاتو جوابات ته میلاو شول، ورته یې عیسی یا رسول الله میلاو شول. بله پوښتنه ونه کوي چې مطمئن شولې که نه شوې؟ هغه پیغمبر ته چې یا رسول الله مطمئن شولم. هغه نه بعد رخصتي واخلي، خداحافظي وشي، پیغمبر رخصت کی مسجد نبوي نه چې کله وځي، اصحاب پیغمبر ته مخ راوړی، پیغمبر نه یوه پوښتنه وکړي، ورته یې چې یا رسول الله دا راته وایه دا کس څوک و؟ پیغمبر ورته یې ما صحابهو نه مو پېژندلو دا څوک و؟ دا خضر پیغمبر و. دا کله کله ما ته رسي، ما نه مختلفې پوښتنې سوالات کوي، زه جوابات ورکوم، بیا ما نه ځي مطمئن لاړ شي. خو نن تاسو په مخ کې ما حسن مجتبی ذریعې سدي ته جوابات ویر کړل. یاد وساتئ، ځکه یوه جمله درته ادا کوم. نن دنیا کې یو شور شروع شوی دی د دغې خبرې، صحابه او خبرې ډېره ښه خبره دی. صحابه عظیم دي، عظمت لري، مقام لري، رتبه لري. خو دغې واقع تنظر کې یوه جمله در کوم، صحابه هغه دي چې هغه خضر پیغمبر نه پېژندي. آل محمد هغه دي چې هغه د خضر پیغمبر معلمین و استادان ګرځي. فرق دوره دی از مؤمنانو. آل محمد کې او اصحابو کې فرق دومره دی، قربان بشم، ډېر لوی فرق دی ورکې. آل محمد مقام هغه دی چې هغه د جنت ملکانو سرداران ګرځېدلي شوي دي، روایتونه درته وایم. و اصحاب رسول هغه دي چې هغه د جنت مشتکان و طلبگار ګرځېدلي دي. کجا طلبگران جنت، کجا ملکان جنت، ډېر فرق دی ورکې، قربان بشم. دغه تاریخ تنظر کې دا واقعه هم لیکلی شوي دی، معتبرو کتابو کې ذکر شوی دی. دغه کیسې هم چې اسما بنت عمیس چې هغه د جعفر تیار کوله وه، ادوا اصحاب دي، جعفر صحابي دی، اسما صحابیه دی، وړه هستی نه دی اسما بیبي. جعفر وړوکی کس نه دی، ښه جلیل القدر صحابي د پیغمبر دی. یوه ورځ یې دغو منځه ډیبیټ کې د لخونې کې لکه ښځه شوهر څه لګوي یوې خبرې باندې گفتگو دغې خبرې باندې شروع و. اسما جعفر ته یي چې زه تا نه افضله یم، جعفر اسما ته یي چې ته افضله نه یې، زه افضل یم. بده خبره نه یې چاته یو فضیلت میلاو شوی وي، معنوي روحاني، هغه باندې فخر کوله ښه خبره دی چې نورو ته شوق ورکولې دپاره وي، نورو ته تشویق ورکولې دپاره وي. کوله ورته یي زه د نه افضل یم، جعفر ورته یي چې زه د نه افضل یم. کوله پوښتنه ونه کوي چې ته څنګه ما نه افضل یې؟ جعفر ورته یي، شوهر ورته یي چې زه ځکه د نه افضل یم چې ما رسول اکرم څخه هجرت کړی دی. دا ونه پوښتنه کوي شوهر چې ته څنګه یې چې زه افضله یم؟ اسما بیبي ورته یي چې ځکه افضله یم چې ما د رسول کور کې خدمت کړی دی. یو ساعت دلیل ورسره و، بل ساعت دلیل ورسره و. اسما ورته یي چې زه افضله یم، ته افضل نه یې. ویلې چې ما د بیبي کور خدمت کړی دی، ما د بیبي خدمت کړی دی. جعفر ورته یي، شوهر ورته یي چې زه تا نه ځکه افضل یم چې ما د رسول خدمت کړی دی. کیسه حل نه شوی دوی منځه، لذا مجبور شول اردواړه راغلل پیغمبر اکرم صلوات الله وسلامه علیه. د پیغمبر باندې صلوات وسوئ. چې کله پیغمبر ته راغلل، پیغمبر ولیده، ورته یې څنګه راغلل، څنګه زحمت مو وکړو، خدای خیر وکړه پښتو خبره. وایي ورته یې چې یا رسول الله موږ یوې کیسې باندې لنجه دی، دعوا دی، بحث دی، مباحثه دی. شوهر ما ته یي چې زه افضل یم، زه ورته یم چې زه افضل یم. دغې فیصله ته راته وکړه څوک افضل دي. چې کله پیغمبر دا خبر واورېدله، پیغمبر د فورا جعفر ته یی، شوهر ته دی چې تا کوله تا نه افضله دی، کوله ده نه افضله دی. شوهر د پیغمبر نه پوښتنه کوي، یا رسول الله دې څه دلیل دی چې ما کوله ما نه افضله دی؟ دلیل ښه خبره چې انسان یې پوښتنه وکړي.
ایمان انسان ورسه نور تازه کېږي زیاتېږي ورسه کوي خبرې دلیل پوښتنه وشي څه کله دلیل پوښتنې ورنه وکړه پیغمبر ده ورته وایي څه جعفر ته خبر یې که نه یې اسما بیبي هغه مقام ورته میلاو شوی دی څه کله حسن مجتبی دنیا ته راغللو دا د حسن مجتبی دایا جوړه شوې وه حسن مجتبی دایا شولې واجې نه دې ته تا باندې فضیلت حاصل شوی دی نو زه صرف دنیا والاو ته دا پیغام ورکوم څه کوم کسان څه د مولا حسن مجتبی دایا سره مقابله نشي کوای دایا یې ونه افضله دی هغه د مولا امام حسن مجتبی بابا علی سره څنګه برابري کولی شي کجا علی المرتضی کجا نور مسلمان ډیر فرق دی وکي چې علی زوی دایا نور خلکو نه افضل جوړیږي د حسن مجتبی پلار بزرگوار امیر المؤمنین با څومره مقامی څومره مرتبه بیوي یو صلوات واستوئ اهل بیتو باندې محمد یاد وساتوئ څومره انبیا دي که نه هغو ټولو انبیاو صفتونه پروردگار عالم ایمو پیغمبر ته ورکړي دي داسې صفات ماشه څه نورو انبیاو کې موجود وي او خدای ایمو پیغمبر ته نه وي ورکړی هغه صفات هر یو نبی صفات ایمو پیغمبر کې موجود دی خو ځنه صفتونه داسې دي چې هغه پیغمبر ته نه و میلاو شوي بیا یې اولادو ته ورکړل لکه یو شی ښیي چې شهادت ځنه روایتو په مطابق رحلت شوی دی پیغمبر شهادت نه دی میلاو شهادت بیا اولادو ته نصیب کې میلاو شوی دی انشان سره یو صفات څنګه عمر دی طولنی عمر نورو انبیاو ته ستا دی طولنی عمر یې کړی نوح پیغمبر نیم سوه کاله صرف د نبوت و رسالت عمر کړی دی نور عمر یې یک دینه هټ کر دی چې 2000 ساله عمر ښیي د نوح پیغمبر اندیشان سره عیسی پیغمبر عمر وسه غیبت کې دی غیبت وجنې عمر ډیر طولنی دی لذا دا صفات ایمو پیغمبر ته نشو میلو ایمو پیغمبر مختصر عمر وکړلو خو یاد وساته پکار داسې دی چې دا صفته پیغمبر کې وي د پیغمبر اولادو کې داسې چوک وي چې هغه عمر طولنی وي غیبت کې وي هغه د ما او تاسو زمانې امام ګرځېدلی دی صلی علی محمد و آل محمد نو هغه طولنی عمر ولا هستی هغه د ما او تاسو چختن و حجت خدا روی زمین کې دی قائم آل محمد د ما او تاسو فخر و افتخار خبره ده کسا تاسو ډیر وخت نه خلم ما مقصد دا و چې صرف کام ټیم دی ما ته ډیر کام ټیم ملاو شوی دی چونکې بعد کې مړی و دا پروګرامه ورسته وسیع دی نظام و صرف د امام حسن مجتبی تاسو ته خدمت کې څه فضایل ذکر کوم اخیری نکته تاسو خدمت کې زه ذکر کوم خو توجه مو موسی یو کلکه صلوات واسطه محمد و آل محمد باندې حسنین هغه سي هستیانی دی یاد وساته څه چې ته هم حسن مجتبی مولا حسین خپل بابا ته علی المرتضی ته بابا نه دی ویلی نکته ورکې دی کې زه ته بیان کوم چې ته عمر کې هم حسن خپل پلار ته بابا نه دی ویلی مولا حسین خپل پلار ته بابا نه دی ویلی مولا حسن به څه کله پلار ته نما خستا نو ویله به ورته یا ابل حسین د حسین پلاره عربی کې تاسو ته پته دی که نه ګرامر که چا ویلي وي عربی کې خلک زوی باندې پلار ته غږ کوي چې مشر زوی مثال چوک وي ابو فاطمه ابو علی مثلا نو دا نامې به ورته اخیستی مثلا امام حسین به څه کله نما اخیسته خپل پلار ته نه به ویله چې ما بابا ویله به چې یا ابل حسن او د حسن پلاره مثلا دی عنوان سره او که چیرې عمر کې حسنین او چاته پلار نه ویلي دي که نه هغه رسول الله ته ویلي دي او رسول الله ته به حسنین ویله یا ابتی پلاره ویلی رسول الله ته پلار نه ویلی څه حقیقت کې یعنی پروردگار طرفه دی کې فلسفه وات څه پیغمبر د دوی پلار حساب شوی و دا واقعیت تاریخ کې رغلی دی چې کله جنگ جمل و جنگ جمل کې د مولا علی هغه زوی چې تاسو نه ډېر د محمد حنفی یا موجود و جنگ جمل کې او علی شیر خدا لکه یو شیر خپل بچی ته د جنگ فنون ښیي که نه تعلیم ورکوي شیر خپل بچی ته د ښکار طریقې ښیي
چې کله میدان ته ستایي محمد حنفیه ته څه د جنگ ولا تعلیم ورکوي چې جنگ به څنګه کوي میدان ته به څنګه ځي جملې ورته یاد کوي نهج البلاغه کې شته دي 11 نمبر خطبه ده لما اعطاه الرايه یوم الجمل چې کله مولا محمد حنفیه ته د جنگ جمل جنډا علم ویر کړلو چې لاړ شم میدان ته میدان فتح کا نو اختم کې جملې ورته دا وکړلې چې تزول الجبال ولا تزل پیغمبر څه مولا علی څه تزول الجبال ولا تزل محمد زویا غرونه وخوریږي ولوړیږي خو تخپل ځینونه لوړیږي سره غټه جمله ده غرونه وخوریږي غرونه ولرزیږي خپل ځینه حرکات وکي خو تخپل ځینه حرکات ونه کې پام کوا یو قدم مخ ته ورسته نشي مخکې وته څه عز علی ناجزک زویا محمده څه کله میدان ته لاړ شي غوښو باندې داسې زور وکا څه دښنه ته پته ولګي چې د دوره غیظ او غضب حالات کې ده غصې حالات کې چې انسان وي کنه غوښونی زور کوي مولا د مخکې وته څه اعرک الله جمجمتک خپل کوپړې سار خدای ته اریه کې ویر کا یعنی قرباني نیت سره لوړ شه شهادت نیت سره لوړ شه د غیر ارادي سره لوړ نشي بیا زندار اچم بقاعده خ مضبوط اراده سره لوړ شه ما ډریږي مخکې وته مولای څه تدی فی الارض قدمک زویا محمده زمکی کې قدمونه مضبوط ولګاوه ثابت قدم پاتې شه مضبوط قدمونه ولګاوه ایرما به بصرک اقصى القوم زویا چې کله نگاه کوي لخر باندې صرف اول صفو ته سترګې ما غړوه اخیری صفو پورې پکورې ته نگاه ہوئی یعنی سترګې الوړې کوا غړوه سترګې ټیټې ما غړوه لخر کې مکمل لخر خپل نگاه نه لاندې راواخله ټول لشکر د دشمن ته نگاه کی وی او کچېرې لخر ډیر دی مولوتی چې به ډور خوف نه کی اقض بصرک سترګې ونه پټاوه ما یې سباوه مخته ورته مولایي چې واعلم ان النصر من عند الله یاد وسته زوی محمده مدد خدای طرف نه دی کچېرې تا ته فاتی ملو شوله د فاتی خپل ځان سه حساب نه کی دا څومره مهمه نکته ده هر څه خدای طرف نه حساب کوي دا فاتی مو ته ملو شوی دی خدای طرف نه خود که خپکیږي نه کسان مخته رسید دغه سیر ته لګ زوښته دی او صلوات هم د طرف ته لګ روش لګ مخته حرکات وکوي بر علی و علی علی بلندتر صلوات اللهم لګ مخته روش مخته شرمېږو بما د مجلس د اهل بیت په نامې دي کې شرم بنه کوي بر علی و علی علی بلندتر صلوات صلی علی محمد و علی محمد و اجل ما مجلس په ختم کېدو یاد ان شاء الله تنګي کوئی بنا اخیری نکتی دي توس خدمت کې اس کوم بیا صرف مصائب او هغه نه بعد ان شاء الله دوستو ته پروګرام ده کله مولا او ته جنگ حواله صدا جملې عرض کی هغه نسته تیار کی هغه نسته روان کی شوبون دی وټ په چې زویا محمد مختلور شاه میدان فتح کا کله محمد حنفیه توجهات موسوي مخ روان شي میدان ته روان شي ایڅغه طرف د غشو باران شروع شي کله یو ور باران وشي محمد حنفیه کې هچکچاهټ لګ راشي کوشش کوي چې مخ ته لوړ شي خو مخ ته نشي تلای بیا څه کله دوباره حرکات شروع کی محمد حنفیه بیا غشو باران شروع شي بیا کوشش وکي مخ ته لوړ شي مخ ته نشي تلای دریم ور بیا کوشش شروع کی چې مخ ته لوړ شي خو محمد حنفیه مقصد ته نشي رسیدای ویلې ډیر سخت د غشو باران شروع وی اس دی ہچکچاہٹ حالات کی محمد حنفیہ مخت نشیت لائے جنگ جمل دے آم مطسام یو جوان دیر تیزے سارا آسمان دے سپور دیر میدان تر ورسے دلو محمد حنفیہ نے ترا وقستلا و محمد حنفیہ نے جنڈا علم یا وقستلو تی ورورا واپس شت ز حسن مجتبہ موجود یم بیڑی سا مولا حسن مجتبہ اغد غشو باران کی حرکات شروع کی دیکھنے لخکر باندے دمرا تیز ایسا دیکھنے لخکر کے نوزی نئے غشو باران پروا کئی نئے دیکھنے پروا کئی نئے لخکر پروا کئی سکوم اوخے باندے ددک جنگ جمل لیڈرشپ موجود واغی اوخی خپی کاٹ کی دوبارہ واپس روشی مولا علی علیہ السلام تا زون رور سی تورے مولا قدموں کی وجہ سے مولا واخدا دا میدان دا چوک دے دا غسی ہستی دے چا حسن مجتبان دا وطویلے شی
ونه یې څه حسن مجتبی کې ډار خوف موجود و صلح ډار وجې نه وکړه نه بې وفا ملګرو وجو نه یې صلح وکړله وګره مام جنگ یا صلح اسلام کې اصل نه دی د جنگ ضرورت پیښ شي جنگ ته ملیا که صلح ضرورت پیښ شي صلح ته اهدافو ته به سترګې غړوي دې ټایم کې محمد حنفیه څنګ ته ویلوړ اصل کیسه مې دغسې در وستله خفا دی غمگین دی پریشان دی زما میدان نه ویلو حسن مجتبی مغه میدان فتح کړلو مولا علی ځان سره نږدې کړلو مینه ورسه وکړه ته یې د زویه محمد حنفیه ما خفه کېږه ته یې علي زوایې حسن رسول زوای دی ته د ما زوایې دا د محمد زوای دی دی که فتح حاصله کا دی فتح باندې ما خفه کېږه دی کې د محمد وینه دی کې د رسول الله وینه چلیږي دی کې د شجاعت و بهادرۍ والا وینه چلیږي عزادارو یاد وساتئ حسن مجتبی عظمت معمولی خبره نه ده دې څه څوک مقابله نشي کولی اخیری کیسه دی تاسو زحمت ختم د فضیلت جمله دی ورځ امیر شام دا خبره حسن مجتبی ته وکړي ته یې څه کله صلح وشي ته یې څه حسن مجتبی ته یې څه تا نه زه بهتر یم څوک ورته وایي امیر شام ورته وایي مولا حسن مجتبی جواب لګوو ډېره قیمتي درنده جمله دی او مولا حسن مجتبی ته یې ته خو دا خبره وکړه چې تا نه زه بهتر یم خو تا ته زه دا خبره نه کوم چې تا نه زه بهتر یم ویلې مولا حسن ورته یې څه بهتر و بهتر نه شوله بهتر و کمتر شوله هغه دې کې ویلی شي چې کله دوه برابر یوه جنس نه وي ما و تا ذات و جنس نه دی برابر زه څنګه تا سره ځان وتلم چې ته بهتر یې که زه بهتر یم زه به چا سره ځان تلم چې هغوی سره ما جنس برابر وي امیر شام ته کجا علی زوای کجا ته کجا اهل بیت کجا ته څنګه اهل بیت اوسه ځان برابرولی شي قربان مشم حسن مجتبی شهادت دا د رسول شهادت دی دا د پیغمبر شهادت دی قربان مشم ویلی حدیث نه درته څه بیتوم پیغمبر خپله ویلی دی چې ما نیم وجود حسن مجتبی سره شبیه دی اما نیم وجود حسین شهید کربلا سره شبیه ده اما پورته وجود نیم بدن حسن مجتبی ده نیم بدن ما حسین شهید کربلا ده پورته حصے کې لسونه وي یعنی پیغمبر میسج ویل کړلو که چیرې حسن مجتبی صلح وکړي د سوی څه رسول کړی دی که چیرې حسین شهید کربلا لاندې وجود کې خپې وي کربلا ته لاړ شي ونه یو څه حسین لاړ دی د سوی څه رسول لاړ دی کربلا ته